بسم الله الرحمن الرحیم. زما رونو او خویندو، نن در سره یو داسې وظیفه شیر کوم کما چې تاسو محبت دپاره یعنې خپل محبوب حاصلولو دپاره کولی شئ. د هغه مینه سیوا کولو دپاره، د هغه په زړه کې خپل قدر عزت زیاتولو دپاره، یا که داسې څوک یوه ښځه وي او د هغې خاوند هغې سره مینه نه کوي، هر وخت جنګونه کوي، غویمې وي، پریشانۍ وي، نو انشاءالله هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. الله په فضل سره به بهترینه نتیجه راوځي. اچانک به بدل شي او ډېر په مینه کې به شي. هغې نه علاوه که داسې څوک وي یعنې ستا رور بای دی، خور دی، دا محبوب دی، هغې دپاره هم دا یو ازماو شوې وظیفه ده. دا وظیفه به تاسو 3 ورځې کوئ: زیارت جمعه هفته یا جمعه هفته اتوار. که په هره ورځې کوئ خو پرله پسې به یې کوئ، 3 ورځې پرله پسې. ازماو شوې وظیفه ده په شرط د دې چې مینه جایزه وي، نیت صفا وي، یعنې ټایم پاس دپاره نه چې بس پردی د ورسره عزت نیلام کړي او بیا یې په ځای پرېږدي. الله کریم به مو حلا حاجت پوره کوي چې نیت مو صفا وي، یعنې مقصد مو نکاح وي. د معشوق او معشوقې په منځ کې داسې مینه وي چې همیش دپاره یو بل غواړي، یعنې داسې خواهش او ارمانې وي چې زما معشوقه دې ما سره حد نه سیوا مینه وکړي، په مینه کې سمه لیونۍ شي راپسې. نو هغې دپاره بهترینه مجربه وظیفه ده. یا یو هلک جینۍ کویدن نکاح شوي وي او په منځ کې څه رکاوټ راغلی وي یا نور څه مسله راپېښه شوې وي، نو تاسو 3 ورځې دا وظیفه وکړئ. الله پاک په مو یو څو ورځو کې مقصد پوره. راځو وظیفې طرف ته. دا وظیفه به تاسو 3 ورځې داسې به کوئ چې د مازدیګر، ماښام او ماسخوتن د دې 3 منځونو نه پس به 3 وظیفې کوئ. یوه وظیفه به د مازدیګر د مونځ نه پس، بله وظیفه به د ماښام د مونځ نه پس، او بله وظیفه به د ماسخوتن د مونځ نه پس. اسانه وظیفه ده، ټوټل به 15 منټه لګي پې. داسې به کوئ چې دا وظیفه به تاسو 3 ورځې کوئ. یا شروع زیارت جمعه یا جمعه هفته اتوار. په اول ورځ چې کله مازدیګر مونځ نه پس وظیفه شروع کوئ، نو سبحان الله سبحان الله سبحان الله 313 مرتبه به داسې ولولئ. مخکې وروستو به 3 ځله درود شریف ووایئ. بیا که هغه کس نږدې وي ډایرکټ یې هم شپ کولی شئ، یعنې په تصور کې به داسې راولئ چې مخامخ دی راته او دم به یې کړئ. په دغه ورځ هم د ماښام د مونځ نه پس خپل ځای کښېنئ او 414 مرتبه به یا ودودو یا ودودو یا ودودو ولولئ. مخکې وروستو به ترې 7 ځله درود پاک ولولئ. ټیک شوه؟ هم هغه شان به وکړئ لکه څنګه چې مازدیګر مونځ نه پس کړي وو. بیا چې کله ماسخوتن مونځ وکړئ په خپل ځای به کښېنئ او 1100 ځله به یا بدیغو یا بدیغو یا بدیغو ولولئ. مخکې وروستو به ترې 11 ځله درود پاک ولولئ. دې نه علاوه به داسې کار کوئ چې ځان له یوازې پټ مغرب طرف ته به مخ کړئ او 7 قدمه به داسې اخلئ. کله چې ړومبی قدم واخلئ نو یا نورو یا قدوسو به ولولئ. بیا چې کله 2یم قدم واخلئ نو یا نورو یا قدوسو به ولولئ. په دې طریقه باندې به بیا 3یم، بیا 4م، بیا 5م، په دې طریقه به 7 قدم واخلئ. او چې کله 7م قدم نه پس یا نورو یا قدوسو ووایئ، نو بیا به دعا وکړئ چې یا الله د فلاني په زړه کې یا زما د دې معشوق په زړه کې زما مینه پیدا کړي. نو انشاءالله خپله به مو خپله راځي او انشاءالله په زړه کې به یې خدای پاک مینه محبت پیدا